زموږ ستاسو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت د پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم امتی څه ذمہ داریان او فرایض مونږ ته الله پاک راکړي. هغه کې یو اهم اور د وخت ضرورت هم دی اور ډیر زیات فضایلی هم مذکور دي په نصوصو کې. غازی مداری دا د فریضه د تبلیغ نه زما مراد یو سړی ته د خیر کار دعوت ورکول اور د بد کار نه گناه نه هغه منی کول، دا زموږ ستاسو ذمہ داری ده. بیا هغې کې عموم دی. مثال په طور باندې زه په منبر و محراب نه دا تاسو ته امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوم، یا یو ملګری دی هغه د تبلیغي جماعت سره سفر کې لاړو هغه دا کار کوي، تر دې پورې که چېرې یو پولیس والا ملګری هم جرایمو نه خلک منې کوي اور ښه کار طرف ته راغواړي، دا هم دعوت دی. دې کې عمومیت دی، تخصیص نه دی کول پکار چې دا کار دی بیا دا تبلیغ دی او که دا نه بیا دا نه دی، نه دا ټیک نه ده. که یو مدرسه کې مدرس دی طالب علم ته قرآن اور حدیث پڑھوي، هغه د کم ګناه کبیره دی غینې خبرې کم فضایل رغلی غا ورته بیانوي، دا هم تبلیغ دی. نه دی کې ډېر عمومیت دی. نو که مونږه دې ته وګورو عقلي طور باندې انسان ته الله پاک یو سوچ ورکړی، شعور ورکړی، عقل ورکړی، دا په عقلي طور باندې انسان ذمہ داری جوړیږي. پہلا نمبر باندې لکه مثال یو سړی دی، مونږ عموما دنیا کې چې کله د معاشرې کې زندگی تیرو نو مونږ چې خپل ملګری یا خپل ګاونډي یا خپل رشتہ دار یا چې څوک هم وي تکلیف کې ګورو مونږ پریشانه کیږو. دا انسان فطرت دی. اور بیا چې یو انسان غربت سره مخامخ دی غته خفه کیږو، که یو سړی کپڑے نشته غته خفه یو، که چا کور نه وي غې هم پریشانه کیږو. دا یو انسانی فطرت خبره کوم، د اسلام خبره نه کوم چې اسلامي بیا پکار دی بدرجه اوله دا وي. او نور خو پرېږده چې دا جذبه اور احساس غیر مسلم کې هم شته. تاسو وګورئ په دنیا سطح باندې یونایټډ نیشن ارګنایزیشن اقوام متحده جوړ دی، همدغه رنګې هیلث ارګنایزیشن یې جوړ کړی دی، فوډ دپاره خپل یو تنظیمونه یې جوړ کړي چې هغه پوره دنیا کې کم ځای کې خلکو ته خوراک نه هلته خوراک رسي، کم ځای کې خلک بیماره نه د هغې علاج کوي، کم ځای کې جنګ وي جنګ ختموي. اگر چې یهودیانو په قبضه د خپل من معنی کې خو نور بنیاد یې دغه جوړ دی. نو بیا خو زما او ستا پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره نسبت دی چې کله دنیا کې یو انسان مونږ پریشانی کې نشو کتلی، نه الله دې نه کړي که د آخرت پریشانیانو سره هغه مخامخ کېږي ته به موږ څومره خفه کېږو. نه دا د تبلیغ اغلیق طور باندې یو توجیه دا هم دا یو ذمہ داري لکه عقل هم دا وایي چې پکار دی انسان دا کار ځکه کوي چې دنیا کې کله مونږ یو انسان د مشکلاتو نه پریشانیانو نه رایستلو کوشش کوو، نو آخرت پریشانیانو نه تکلیفون نه خو به درجه اوله به درجه اتم به غارو باسو. بیا دنیا کم تکلیف دی دا مرګ سره ختم، اور د آخرت کم تکلیف دی هلته مرګ نشته دی، نو هغه همیشه همیشه تکلیف دی. نه عقل دا تقاضا کوي چې خلک خو ته راواړه بدو نه مني کوه، دا ستا ذمہ داري ده. دویم عقلي دلیل یې څه دی؟ زموږ ستاسو دا عقیده ده چې الله رب العزت مونږ ټول د یو آدم علیه السلام اور حضرت حوا علیه السلام نه پیدا کړي وو. ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. پہلا سورہ نساء اول آیات کې الله پاک دې خبر کړي چې ما د ټول انسانیت د آدم علیه السلام اور د حوا علیه السلام نه پیدا کړي. نو موږ چې کومه دنیا کې رشته ده دا د خپله کې ورور اور خور ده. ولی زما او ستا د نسب یو ځای ته لاړ شي چې هلته کې زما پلار اور ستا پلار دا یو جوړېږي آدم علیه السلام، مور مو یو جوړېږي. نه چې کله د یو مور پلار اولاد یې خپله کې یو مینه محبت وي لکه عام معاشرې کې اوس مونږ هم ګورو.
نه دا یو داسې خپله کې رشته ده چې دا هم انسان نه دا تقاضا کوي چې ته د یو انسان دغه د فلاح، دغه د بهبودي، دغه د کامیابی او دغه د خیر سوچ وکړي. دا هم هغه دلیل دی چې دا عقلي دلیل دی. عقل دا تقاضا کوي چې پکار دی چې انسان یو بل سره خیرخواهي تعلق ساتي، د مینې محبت تعلق ته ساتي، دغه د فلاح سوچ کوي، د کامیابی سوچ ته کوي. هغې دپاره د چې کومه فریضه د تبلیغ ده عقلي دلیل دویم دا دی چې دا به ته بیا هم کوي چې ستا د ورور دا د جهنم د اور نه، د آخرت د تکلیفاتو نه او مصایبو نه دا بچ شي. دریم عقلي دلیل، موږ ستاسو عموما کم انسان دی خامخا هغه بیماریږي بیا ډاکټر ته ځي، نو دا خبره لږ سمجھ کې اسانتیا سره راځي. ډاکټر دی مریض سره همدردی جذبه ساتي. ډاکټر دا کوشش کوي چې زما د علاج سره، زما د ټریټمنټ سره د پیشنټ د مریض د ټیک شي. او که یا حکیم دی غان دا کوشش کوي چې زما د مریض دی دا زما د دوی سره ټیک شي. نو چې څنګه ډاکټر دا ذمہ داری ده چې دا د یو بیمار د صحت خیال ساتل د دې اخلاقی، شرعي، عرفي، عقلي ذمہ داری ده، دغه رنګي دنیا کې هم الله رب العزت موږ ته صدا فریضه درکړي. البته دې کې مرتبه دي، لکه موږ تاسو عام طور باندې ګورو کلی کې یو ډسپنسر دی، غي څه حیثیت نشته دی اگر چې د خلکو علاج کوي. بیا یو هغه ډاکټر دی چې هنګو مین بازار کې دی، هغه بیا لګه مرتبه اوچته ده. بیا هغه ډاکټر دی چې موږ تاسو علاج ته کوهار ته لاړ شو، هغه د دینه بیا هغه ډاکټر دی. بیا یو هغه ډاکټر دی چې موږ تاسو پېښور ته ډبګيري ګارډن ته زوغه دغه نه اوچت ډاکټران دي. بیا یو هغه ډاکټر دی چې دلته علاج نه کیږي، بیا لاهور یا کراچۍ ته لاړ شي، دلته نه کیږي بیا امریکا ته لاړ شو. نه دغه رنګي هر انسان معاشره کې یو مقام دی، د هغه مقام او مرتبه اعتبار سره دې ذمہ داریانې جوړیږي چې دا به د خلکو ته د امر بالمعروف و نهي عن المنکر حکم کوي. خلک خو تر غاړي بدونه به منی کوي. اوس کته د معاشري یو عام فرد یې، خو فرد خو یې کنه د معاشري نه خو بار نه یې کنه. نه چې کله معاشري نه بار نه بیا ستاسو د ذمہ داری ده چې د ذمہ داری به ته هم پوره کوي. خپل وس مطابق خو تر وختل بدونه منی کول دا به ته کوي، دا ستاسو ذمہ داری ده. نه چې څنګه یو ډاکټر دا ذمہ داری ده چې هغه د مریض خیال ساتي، داسې ستا هم دا ذمہ داری جوړیږي چې ته به د خپل معاشرې کې د ګناه ختمېدو لپاره به جدوجهد کوي او نیک اعمال ښه کارونه عام کول لپاره به هم جدوجهد